حاضرین او اوریدونکو دا الله جل وعلا شانه دا مبارک کتاب یو آیت مبارک مولستو رب ذوالجلال دا آیت مبارک کی فرمائی وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا. مخکې آیاتونو کې د والدینو حقوق ذکر شویو. د سورۃ بنی اسرائیل د آیت مبارکم تذکرہ شوی وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. نو دی آیت شریف کې دا بیان کیږي چې وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا. د والدینو حقوق یو سړی ووري او دا غینه خبر شي او بیا داغه دا خیال پیدا شي چې یاره د مور او پلار دومره حق دی نو د دې په خبرو کې خو بیا جائز او ناجائز قتل ندی پکار بس چې حکم کوي نو سړی باغ سي کوي. نو الله تعالی فرمایي چې نه وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا. کچره د امور او پلار ستا دی پتا باندې زور لګي جاهداک اشاره کوشش ته ده دا نه چې صرف اشاره ده توکا او یو خبره درته وکا چې دا کار داسې وکا وغه د شریعت خلافي او ته سو کم د مور حکم نشم غرزول د پلار وینا ده نو ځکه پځې کوم. نو الله تعالی فرمایي وَإِن جَاهَدَاكَ کجر استاد مور او پلار پتا باندې کوشش کوي زور در باندې لګي عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي په دې خبره باندې چې ته شریک وګرځې زما سره. مور دې مشرکه ده یا پلار کافر دی او هغه دا زور لګی چې دا زوی مونږ بیا خپل کفر او شرک طرف ته واړو ما لیس لک به علم هغه چې نشته د تا ته پاغه باندې څه علم څه دلیل در سره نشته د الله نه بغیر د بل چا د عبادت خو هیڅ دلیل نشته دی. نو چې د الله نه بغیر د بل چا عبادت طرف ته رابلی شرک ته تیاری معصیت ته تیاری فلا تطعهما نو بیا تاسو د مور او پلار خبره ممنئ ځکه چې قانون دا دی چې لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. هیڅ یو مخلوق هر مخلوق کاغه ارسوک شي خو چې د خالق نافرمانی ته تیاری نو نه به منی د خالق نافرمانی دې ته که سوکتا تیاری نو داغه د خبره بنه منی کاغه ارسوک شي کاغه د پلاری کاغه د موري او کاغه د زوی او که خزی او که هر څومره درته نږدې وي خو چې داسې یو خبره درته خشته کوي چې هغه کې د الله تعالی نافرمانی راځي او د پیغمبر علیه السلام مبارک مخالفت پکې راځي نو بیا به خبره نه د پلار منی او نه به د مور منی ځکه چې دا قانون دی چې لا طاعت للمخلوق فی معصیت الخالق چې د الله نافرمانی در باندې کوي نو بیا به خبره نه منی. نو دا آیت شریف کې هم دا بیان دی کدی زور لګی پتا سو باندې او شرک ته متیاری او گناه ته متیاری فلا تطعهما بیا د دې خبره تاسو ممنئ وصاحبهما فی الدنيا معروفا او تاسو دې سره ملګرتیا کوي گزاران ور سره کوي وخت ور سره تیروي په دنیا کې د دنیا په کار کې په خشته طریقې سره دنیاوی زندگی دا نو د معروف معاملې ور سره کوي خی خبر نرمی او پستی خبر ور سره کوي خ اخلاق دا ور سره چلوي خدمتم کوي ادبم کوي دا غي دارو ته دوای ته ضرورتینو هغه متکوي نور څه ضرورتینو هغه وته پورا کوي خو چې پويږي چې د خدای او رسول خلاف ورزي را باندې کوي نو هغه خبره به بیان نه مني وصاحبهما في الدنيا معروفا. حضرت سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنہ په عشره و مبشره کې لوی صحابي دی هغه مبارک فرمایي د آیت شریف زما بارک راغله ما چې کله اسلام قبول کو نو زما مور سخت خفه شو
او هغه ماته وی چې زب د نن نه پس خوراک کاک نکوم نو چې د لوګي نمړه شمه نو تا ته به پیغور جوړ شي خلق به تا ته قاتل الام وی چې دا سعد چې دی دا خو د مور قاتل دی د ایمان راوړو په اسلام کې داخل شو مور خوراک بند کو د هغې نمړه شوه نو تا ته به د عمر دپاره یو پیغور جوړ شي حضرت سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه هغه ته چې مور دا خبره اخو د اسلام نه ناوړېدو یو ورځم تیره شوه دویم ورځم تیره شوه مور یې ښه کمزورې شوه او خوراک یې نه کولو دی ورته ورلو دا صحابي مبارک ورته وایي والله په الله تعالی مې د قسم ای مورې لو كانت لك 100 نفس مورې که ستا 100 ساګانې شي فخرجت نفسا او یو سا نمبر په نمبر ستانه اوزی او 100 ساګانې درنه اوزی ما ترکت دینی هذا زه د خپل حق دین دا نشم پرېښودی که 100 ځله ژوندی شوې او 100 ځله مړه شوې نو هم زه دا دین اسلام دا زه نه پرېږدم فان شئت کلي و ان شئت لا تاکلي که دې خوښی خوراک کوه او که دې خوښی نو خوراک مه کوه خو که ستا دا تمی چې زه به خوراک نه کوم او دا زوی به مې په غیرت کې راشي او دی به هغه دین خپل پرېږدي نو داسې نشي کېدی 100 ځله که ژوندی شو 100 ځله مړه شوې خو دا حق دین د اسلام دا زه نشم پرېښودی نو مور بیا خوراک را شروع کړو او پوه شو چې دا زوی زما د اسلام نه نه وړي